درې شیان سړي ته ډېر خوند ورکوي. دا درې شیان انسانان طبعا و فطرتان خوښوي. اما دغه خوښول دوه وجوهاته لري. کله سړي ته روانې اوبه د دې وجې نه خوند ورکي چې ویې چکم، دا محبت نه ده. که د دې وجې نه خوند ورکي تږی نه یې دغسې روانې اوبه خوند درکوي، دا اصلي محبت ده. دا چې د دغه مقصد دپاره چې تږی کشکې مې چکلې وای، نو دا بیا لذاتي محبت نه ده، د چکلو دپاره محبت ده. دا محبت ډېر دوام نه کوي. نو د انسان فطري و طبیعي محبت له اوبو سره سته که نه، که تږی هم نه وي سته که نه. له شنو سره خضراواتو شنه پټي و ګلانو د دې سره هم د انسان طبیعت. د شنو سره که د تا محبت د دې دپاره و چې ویې خورې، نو دا د دې په خاطر و چې ویې خورې محبت. نه نه، که د دې دپاره نه و دغسې دا شنه ډېر خوند کوي، دغه محبت لذاتي محبت ده. یا یو ښایسته مخ سره د تا محبت ده، د دې په خاطر نه چې ته قضا د شهوت وکړې، صرف د دې په خاطر چې بس داسې خوند ده پکې، نو دا هغه محبت لذاتي محبت ده. نو درې علما وایي درې شیان د سترګو نظر هم تیزوي: روانې اوبه، شنه ښایسته مخ. خو بیا داسې نه چې تاسې بې له دې نه شرعن دا معلومیږي چې ورته ګوره، نه، کتل ناروا دي بیا مخ ته، پردي مخ ته یا په شهوت باندې یا پردۍ ښځې ته یا کشر هلک ته، دا په اسلام کې ناروا ده، جواز نه لري.